قال الشاعر العربی عنترا. عنترا شعر کیا کہتے ہیں آگے تم لوگ دیکھ ذرا. وقال عنترة بن الأخرس المعني من طي أتل حمل الشناءة لي وبغضي وعش ما شئت فانظر من تدير فما بيديك نفع أرتجيه وغير سدودك الخطب الكبير ألم تر أن شعري سار عني وشعرك حول بيتك ما يسير إذا أبصرتني أعرضت عني كأن الشمس من قبلي تدور. وسي أتل حمل الشناءة وقت کا دی بغض ولا د کومه رسید د دا وګدا کا د یو ملګری ته چیلنجر کاسل کې خبره ده د خنزله بن شب بن رمیلا سو اې د تر زواو کاس کې نابي وسره ډیره ساتل دي سره او دا ته په شاعري کې اوسېي کنه س اتل حمل الشناءة لي وبغضي مسره دی بغض دی عداوت ولا رسید نور استره کزه په دینه خپه وعش ما شئت صورت ژوندای اوسي و اوسيګه فنظر من تزيرو و بګوري انتظار کې وسه شوک د zarar مندي شوک د شکی غورځ شوک د ګټي فما بيديك نفع نرتجيه تلوس کې څه د سی پیدا شتونه سموتي چې شوي تاموي لوس کې د ایسه پیدا نشونه سره کې ناپشت خلی شای خو غیر سدودی کا الخطب الكبير دی تو اعراض نه لو متنور ډیر کرو نه خې تاسو نه خلکو دښمنی ته پروا نه ست ځکه مت ډیر لوی ممیلی پراتی دي که سړی په سپای پس ور پسې شي بیا خو کاروان نه پوتې دا کنه کوته تو بونګ ته جانګي کاروان گذر ته چلا جایگا توجب نه کار چو ته سیدا بیوتی سلام تر ان شعری سار عني مشیرون وقسمون پرشون شو په د عالم اطرافو کې ارزوی کې مشیریل شي او تو شعر څنګه د وشیر غخاله بیت کما یسیرو یہ تو شعرونو کور نه گیر شپیر تیږي زیات نه زیات کور کیا نه تیږي کور کی چوز تر نه کوي اذاب سرته نکاله چې تا کی ما واکسر نه وسی زیارست نیمونه به مخ وړای مخر نه ذکر لمونه گیر شپیر مرسترګی تیږي غا تو سترګی چې کوي بریخي کأن الشمس من قبلی تدور د سیلاګي د مرسترګی مونه گیر شپیر ته د ذکر خطر ناسیزی کنه لکه څنګه خپیراک چې کی ګوري ټیم کې نه روزي ته مت ذکر سترګی نه غړیږي. وقال الأحوص بن محمد بن عاصم الأنصاري دا احوص بن محمد بن عاصم انصاري سیب سی دا اوس خپل شعري کې ودی دا واجه سي د شعري ویلي کړي د شعرونه ویلي اصل کې خبره ده ایوی پیری کې دوشو او یو بل ملګرو شعیب نمیدو سیدا دا او شعیب دا ولید بن عبد الملک بن مروان تلاړو ولید بن عبد الملک بن مروان دی مروان المساعد د ولید سیو کنه د عبد الملک سره ډیر زمون یو پکې داو او د احوص سو کنه دی د غلامون ملامون زون سره ټیم کې بوتلیو صحیح شو ولید اراده وکړه سیدا صداونه چې د پس طریقې سره روخلی سیدا کنه انده اراده کړی و خدی بنه ششولو شعیب غصه شولو سیدا او کوم غلام یا غا وتر ډول ټیک شوله نه خواس وړر شولو سره د شعیب مونه شرمې سیدا او دا غشونه بنی پوښ زدي دا غلامون زون سره رضی کړي وړ کی سره رضی کې انده کوري کړه و سیدا نو مولا ته ویل ست امیر المؤمنین ته لوټ شنی ولید تا کنه وته د شعیب د سی غلط کور اراده کړی دا صحیح شوله ولید وته ویل شعیب ته متوجه شو دا تو نه سی شعیب ته ویلو سلوس نیوانی سدی بنی سختی وکا دا ته تاریختیا ای سیدا سکله لوس نیوانی ولا خاص سختی ور بنی وکړه لو ته ویلو سموته دا خبرو احوص د حکم کړه د سیدا او د کوم شومونو دودی دی خبره تصدیق وکړه سیدا بیا د ولید څخه دی احوص وست ول ابوبکر بن محمد بن عمر بن حزم انصاری ته حکم توکس دی ته کوړی ولګول شي سکله په کوړو کې لاګیا شو کنه احوص ته شروع کړل دا شعرونه شروع کړ ابوبکر بن محمد بن عبد الله ته دا شعرونه شروع کړلو انی علی ما قد علمت محسد انمی علی البغضاء والشنآن ما تعترين من خطوب ملمة إلا تشرفني وتعظم شاني فإذا تزول عن متمخت تخشى بوادره لدى الأقران إني إذا خفي الرجال وجدتني كالشمس لا تخفى بكل مكان إني على ما قد علمت محسد زشي ما كان بديت خپيږي سمو سره کاس کې نټول شروع ده مون سیزه ذکر پر پتنیر جوړوي انمی علی البغضاء والشنآن سره د دینه څخه بغض عداوت مو سره شروع کړی
تور مرج غونې به وسې زیرنه خو دې به وجود زه ترقی کوئ تاسو بغض د وجې نه یا مخته شوم مو پسې غږېږئ دې سره زه ښه مشورېږم صحیح ده دې باندې مو یا ترقی وشه زه خو داسې خوشحال یم داسې خلک پسې کېږي ځکه سپی ته هغې کې خال د نه خبرېږي څوک شته ده سوم سیار سړی څه مزارات تېر شو دې باندې ځکه سپي په ورختل نه شو ما تعترین من خطوب ملمة کوم غاټې واقع مو ته پیښېږي څه مو باندې رسي علم علم منه راتلل نه دغه واقعو سره مو عزت نه کمیږي مو باندې شاید ډېرې مصیبتونه راشي شاید مو ته لنجي راپېښې شي شاید مو ته کیسې راپېښې شي دې نه زه نه ډارېږم ویلې الا تشرفوني دې سره مشرفت زیاتېږي ملکانو کې مشورېږم خلکو کې مشورېږم فلانکي جرګه وه فلانکي مو میله وه وګوره وتعظم الشان دې سره د مو شان اوچتېږي که نه شون د نه اوچتېږي څه غاټ سړی تو سره په لنجي اخته شي یاره لکه دا سړی قیمتي دی ځکه دومره غاټ غاټ خال دې سره خوله وایي اوس کنې غاټ سړي سره چوک خوله وایي واړه سړي سره نه وایي که نه فاذا تزول عن متمخت که دا مصیبتونه واقع کیسې مونه لرې کېږي نو دا د داسې سړي نه لرې کېږي سا کبرجان پوزوار سړی ده پوزه مو جګه ده صحیح ده جګ ډینګ تنبیزي ونه یې چتمخه نه یې تخشا بوادره مو څه د کومې اول کیسې مو ته څه پېښېږي بوادر دو ډېرې غاټې غاټې شمرل شي له دا لقرانې د مو مزولو په مخ کې مو ته څه کومې کیسې سره پېښېږي او کومې مو ته رسي او د مو له کومې جلدبازۍ د زار څه شي کې بیړې نه کارخانه مو نه ټول در شي دې ته مخې ته مایر چې اول ګزار د ساخ کوي صحیح ده نه دا ټولې شیان شه دي خطرناک شمرل شي تخشه منه دې نه ډار کول شي له دا لقرانې د مو مزولو په مخ کې مو مزولو زه منلی یم اینې د خفی الرجالو زه په هغه ټایم کې د مېرې سترګې په شان دي اني که شمس زه د مېرې سترګې په شان دي کله اذا خفي الرجال چې کوم ټایم کې سړي پټ شي سړي نه ښکاره کېږي هغه ټایم کې بیا زه ښکاره وم کله چې مو میلا پیښه شي ښځې چې ته سړي شته که نشته نو بیا د زه جواب نور د بیا غلي بیا د کورو کې پټي کونج ته تخي وجدتني كالشمس یوم د مې په شان د سترګې لکه سترګه رجواته شي ټول ستوري پټ شي زه سره جواب شي مو ټول ملګري سره شو ششمرینه صحیح ده لا تخفى بكل مکان سره بیا پټېږي نه خمخته سي د بل شعري وقال الفضل بن عباس فضل بن عباس یې خپله شعري کوي او دغې شعري څه واجه ده او څه دپاره دا خبرې کړي دي که نه اوس د دې وله خبرې هم درته ښایي دیس مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تنشبوا بيننا ما كان مدفونا لا تطمعوا أن تهيننا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا مهلا بني عمنا عن نخت أثلتنا سيروا رويدا كما كنتم تسيرون الله يعلم أنا لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا كل له نية في بعض صاحبه بنعمة الله نقليكم وتقلونا مخته سي دا تر زمانو ته خطاب کوي صحیح ده تر زمان خر زمان خلکو ناکل جوړ کړی که نه سړي سره نه پخېږي هر شو سره پخه شي تر زمانو سره سړي نه پخېږي نه دا اوس تر زمانو ته خبرې کوي مهلا بني عمنا ای د تر زمانو نرمۍ وکئ خبرې کې نرمۍ وکئ مهلا موالینا ای د تر زمانو وکئ نرمۍ خبرې کې چې څوره ښه وی مغوره به ښه وی که سختېږي ځان ته مو ملا سخته وایو داسې وانه چې مو سختې وکړه نو وبډر شي یا ورسته شي ښه لا تنبشو بیننا ما کان مدفونه ایمو منځ کې کومې خبرې مخکې څه پټې تېرې شي یا ماجه ورته وایي نه بس چیشتل شي کپن رو بسلیدل شي که نه نه باش لا تنبشو ماجه ورته وایي غیبونه ما کان مدفونه څه زړې خبرې مه رېده وایي زړې خوړې مه رېده وایي ځکه چې زړې خبرې بیا سړي کې کناره پیدا کوي کوم زخمونه سي یورې بند شي دغه میا به یې رلسوی مالګې په ما چوي چې دوباره به یې تازه کوي وینه به ونه بهیږي مالګه په واچوي اوبه کوي لا تطمعوا ان تهینونا ونکرمکم دا تامه خو ونه کوي چې تاسو به مو توهین کوي مو به د عزتونه کوو دا تامه رانه ونه کړي چې توهین مه کوئ توهین ده کوم که عزت مه کوئ عزت به یې کوم صحیح ده که د ځان عزت غواړې نه د بل عزت کوه وان نکف الاذى عنکم وتؤذون دي تامه کیای چې تاسو مو ته تکلیفونه راکوي مو ته تکلیف نه در کوو که نه په دې کسه سوچ کې ونه غورځي سوچ کې درانه شي مهلا بني عمنا بیا د تین تر زمانو عن نحت اصلتنا باند شي د مو له د کومه برایي ده یا د مو له کوم شاید د ماره لسوای ما ګروای خنګټي ورکې ما وای بیا بنجری کې صحیح ده دا مطلب ده کنه عن نحت اصلتنا د مو کومه خفیا خبره ده او د مو کوم شاید د ماره لسوای سیر رویدن پاروم څای هر چی کې پاروم چلېږي کما کنتم تسیرون لکه څنګه مخکې تاسو تللی کومو مخکې ولا چال ډال د ماغې اختیار کې ځان ما سختوي په دې به ځان ته مو میلاوه ګورئ
الله یعلم الله خو ښه پوهېږي چې تاسو نه پوهېږئ که نه انا لا نحبکم سره د سره مینه ساتونه ربنې ګران نه یې چې ځان ته داسې خوشحاله یې ولا نلومکم ان لا تحبونه او که تاسو موږ سره مینه نه کوئ که نه نو ملامته در باندې نه کومای کوئ کار مو درته سوي سوار ده کل له نیة فی بغض صاحبه موتی تاسو کې هر سړی د یو بل سره کینې کې اخته یو که نه زه تا صاحب یم ته ما صاحب صاحب نه یو بل ته یو که نه هر ځای کې صاحبه ملګري نه خو ته نه یې که نه هر شو خپل نیت دي کینې کې بنعمت الله نخلیکم وتقولون دی الله په نعمت تاسو مو ته تکلیف راکوئ که نه مو سره کینه کوئ مو پرېږدئ مو تاسو پرېږدو صحیح ده مو تاسو پرېږدو وما ربک وما قلا اندین روتلی قلا یقلی صحیح